الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. सूरत नास 114 नंबर सूरत दे द कुरान इब्तिदा द अल्हम्दुलिल्लाह नौशवा सूरत फातिहीना इब्तिदा शविदा और इंतहाई का सूरत नास बांध शविद मुंका इब्तिदा की इहदिनस सिरातल मुस्तकीम और सूरत फातिहा के जिक्र शिव चरबा मुंतने गलार होते अल्लाह रब्बुल इज्जत मुंगो साव द पारा द दुनिया और द आखिरत द निजात और द ने गलार मुंगो ताउस्ता ओ खुदला चदाने गलार दा चतदा कुरान दा दुनिया दा पाराम और दा आखिरत दा पाराम उस्ताद निजात जरिए भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत द सूरत नास और द सूरत फलक दुआ आखिरी सूरतों कम जिक्र शिविदी तदी द शान नुज़ूल मुताल्लिक़ तफासिर और तफसीर इब्न कसीर और दारंगी नो तफासिर यो वाक़या जिक्र करे दा शान नुज़ूल दीदा से रंगी शविदी चिकरा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल द बीमारे शिकार शो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतालिक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाई जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द तकलीफ रागी और तकलीफ पे मखसूसो दा तकलीफ पर दौरान की जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो पेरा मिलास तो आराम फरमाओ चूंकि द अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम द दुई खूबुना दासनी संग जनो उम्मत द इंसानानी चे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा स्तर के हुई पटी अंबिया स्तर की पटी हो जड़े अगवीदी दो परिश्ते रारे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरता यो को दकी रास्ता यो द बलन तपोस की च बदे साहिब बांधी स तकलीफ दे द तस बीमारी दा अबले फरिश्ते वतोई दबांदे सिहर शवे दबांदे जादू और सिहर शवे अबले फरिश्ते वतो विचार बिकले दे द लबीद बिन आसिम दा यो यहूदी दे द सिहर कले दे फरमाई पस के कले दे विदा वीर जरवान यो कुई दे पागी की खखले दे और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमंज और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विख्त मुबारक दे बकी दिले गुटे वर कड़ी दी और पाक कुई की दगा कम शीश बांधे सेहर कड़े दे एक दिले देता देव कहानी दिलान दे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बेदार शो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाए शमात अल्लाह रब्बुल इज्जत दखल बीमारी को खोदो ताकि इलाज इमरातो खोदो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत के राजी सहाबे किराम ले गए और जे वो तो खोदो बीर जरवान
یو کوی دی چې هلته لاړ شي او دا راوباسي صحابه کرام لاړو او راویې باسي د هغې د وجې نه روایاتو کې راځي دغلته دومره زیات دغه اوبه چې وي هغه هم رنګ یې بدل کړی و لکې سرې شوي وي بدلې شوي وي هلته چې ګیر چاپېره کم ونې وي خصوصا کجورې د هغې هغه بوټي هغه هم بد شکله شوي وو د هغې اثر و د سحر دغه اثر و جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه وله راوړی شو صحابه کرام وله راوړو دا 11 آیاتونه دو سورتونو کې راځي سورت فلق کې او په سورت ناس کې 11 آیاتونه دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یو آیات وي یو ګوټه به سپړدله په دای کې د ګنډلو ستنې هم ورکړې وي چې کله دی وي او ګوټې وسپړدلې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بیمار داسې محسوسیږي لکه زه چا تړلی یم په پړو باندې داسې تړلی یم کلک او زما وجود آزاد شو روایتو کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې دورانیه کې اثر داو بعض وخت کې به یو کار دنیایي امورو کې دنیایي کارونو کې به یو کار کړو او خیال به داو چې دا کار مې نه دی کړی مثلا یو انسان چې روټۍ وخوري دته بیا پته نه لګي اکثر دې هیر شي چې ما خوړلې ده که نه ده خوړلې دارنګې بل یو کار بازار ته تګي دی وایي چې ما دا کار کړی دی که نه دی کړی دا ورته پته نه وه اکثر به دې هیره کېدله چې دا کار مې کړی دی یا مې نه دی کړی کړی به یې وي نه مې دی کړی نه به یې وکړی وي کړی مې دی علما کرام ذکر کوي دیني امورو کې چېرته داسې خبره نه ده راغلې چې مونځ به مې کړي که به مې نه کړی چې فرشتې ما ته کوم آیاتونه ووي داسې قسمه یېره چېرته نه ده راغلې چې شریعت ته نقصان رسېدلي داسې قسمه یېره نه ده راغلې او الله رب العزت په دې خبره باندې یو اهمه مسله هم تا ته وښودله چې پیغمبر دا بشر دی انسان دی زما اوس دا په شان دی انسان دی بشري څنګه بشري تقاضي څنګه چې بیماري راځي سردرد راځي تکلیف راځي لوږه لګي د په شان دی جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته دغسې کېږي نو محترمو فرمایي دغه شروع شو صحابه کرامو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د دې چا سحر کړو د دې متعلق یې تپوس وکړو چې دا کس مونږ ته وښایه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو زه الله جوړ کړم زه الله کړم د دې وجې نه زه نه غواړم چې زما د وجې نه بل چا تکلیف ورسي زما د وجې نه بل چا تکلیف ورسي دا زه نه غواړم محترمو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ځان متعلق فرمایلی خو چې کله مسله دا د نبوت ته چا نقصان رسولی رسالت ته چا نقصان رسولی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله په هغه باندې حکم د قتلولو هغه جاری کړی چې دې قتل کې ویې وکړي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که ما صحابه کرامو ته وښوده نو خامخا صحابه کرام مې داسې نه پرېږدي بیا به یې وژني نو او زه نه غواړم زما د وجې نه چا تکلیف میلاو شي محترمو د هغې نه بعد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغې تکلیف نه الله پاک ورته نجات ورکړ دا 11 آیاتونه نازل شوي په دې کې ډېر تعلیمات هم دي دې ته معوذتین ویل کېږي چې په دې سره انسان ته حفاظت حاصلېږي مخکینی صورت کې صورت فلق کې د دنیایي امورو کې چې کوم تکالیف آفتونه او پریشانۍ راځي د هغې نه نجات کوي دنیایي نقصان انسان ته میلاویږي د هغې نه او په دې صورت کې صورت ناس کې د هغې خبرو نه بچاو دی چې کوم د هغې تعلق د آخرت سره خصوصا اللہ رب العزت فرمائی قل اے پیغمبر علیہ السلام
ته دوی ته ووایه اعوذ زه پناه غواړم برب الفلق برب الناس سورة الناس ترجمه کړو برب الناس پرب د انسانانو رب ویل کېږي تربیت کوونکي ته داسې ذات چې تربیت کوي پرورش کوي داسې ذات ته رب ویل کېږي نو زه پناه غواړم په رب د انسانانو چې هغه رب دی د انسانانو بیا فرمایي ملک الناس د هغه ذات په نوم باندې زه پناه غواړم چې کوم بادشاه دی د انسانانو اله الناس چې اله د انسانانو دی معبود د انسانانو دی من شر الوسواس الخناس دا شر اچونکي دا وسوسو اچونکي د شر چې کوم د شر وسوسې ورچي الخناس او پشاکیدونکي دی دا شیطان صفت الله ذکر کړی دی دا شیطان وسوسه ومچي بیا رسته کېږي بیا تختی وسوسه ورواچي بیا دلال شي همون چې وایو په دیوال سره ګوته راکاږي او بیا دیږي بیا موږ دوه کسان په جګړه کېږو دغسې که نه بیا رسته کېږي تختی په شا کېږي د خپلې خبرې نه او بیا د موقع نه بیا تختی فرمایي الذي یوسوس فی صدور الناس هغه چې کومې وسوسې اچوي په زړونو د خلکو کې الناس خلق د خلکو په زړونو کې وسوسې ورچوي من الجنة وسوسې اچوونکي څوک دي من الجنة چې جناتو نه والناس او د انسانانو نه وسوسې دوه قسمه خلک اچوي دوه قسمه مخلوق داسې دی چې هغه وسوسه اچوي یو جنات دي شیطانان دي جنات شیطانان وسوسه ورچوي یو انسانان دي د انسانانو د وسوسه ورچوي د دواړو قسمو وسوسو نه د دې نه پناه وغوښتل پکار دي علماء کرامو دلته یوه عجیبه نقطه ذکر کړې ده فرمایي دا ناس دلته کې 15 پیرې راغلي دي 15 پیرې دلته کې ناس ذکر شوی ناس ویل کېږي انسانانو ته او د الله کلام دی د الله په کلام کې یو خبره بار راتلل چې موږ ورته تکرار وایو دا ښکلې نه ښکاري اکثر موږ څه خبرې کوو او یو بعضې کس یو خبره بار کوي نو خوند نه کوي که نه د الله په کلام کې بار ناس راغلی دی علماء کرام ذکر کوي ناس دی خو د هر ناس نه بیل مطلبونه مراد دي د انسانانو قسمونه 15 قسمه د انسان اقسام دي د انسانانو د لومبي ناس نه مراد ماشومان دي انسانان دي ماشومان ولې وی په دې باندې دلیل رب دی لفظ د رب چې کوم راغلی ځکه تربیت محتاج دا انسانانو کې ماشومان تربیت خلق کوي څوک چې خپل بچي څنګه تربیت وکړي هغه څه دی جوړېږي که انجینیر دې جوړو تعلیم دې په وکړو انجینیر بشي که ډاکټر تعلیم دې په وکړو تربیت دې ورکړو ډاکټر وي که په دینداره محفلونو کې دې کېنو تربیت دې ولا صحیح دین وکړو دینداره وي نو د ماشوم ته د تربیت ضرورت دی نو دا د دې ناس نه مراد دا څه شی دی دا ماشومان دي رب چې د ماشومانو دی تربیت کوونکي چې د ماشومانو دی دویم ملک الناس ملک باچا ته ویل کېږي
ناس نه مراد ځوانان دي ځکه چې بادشاہت او حکومت دا یا ځوانان کې یا په ځوانانو کې نو د دې نه مراد هغه ناس دي چې کوم ځوانان دي دا د مراد دي ولې وی ملک بادشاہ ته ویل کېږي او بادشاہي دا ځوانان کوي مشري چې بادشاہت کوي دا نوجوانان کوي بیا فرمایي دریم قسم هغه مشران دي ماشومان هم شو دویم قسم ځوانان ذکر شو او دریم قسم هغه بوډاګان ذکر کوي فرمایي اله الناس چې معبود د بوډاګانو دی ځکه چې انسان کمزوري شي بوډا شي یا دې راشي دې څه کوي عبادت زیات کوي د الله عبادت کوي بندگی اختیار کوي هغه مخکینی جن باندې توبه وباسي او بهترین مشران او بوډاګان هغه دي چې هغه په خپل آخري دور کې کم سے کم د الله بندگی او اختیار کوي بعض بدبخت داسې دي بوډاګان هم شي د الله دین نه شانتي لري په بوډاتوب کې هغه ځوانه قرآن کارونه کم چې په ځوانه کې کړی دي اب بوډاتوب پر هم دې نه وایو ها چې دا کټ نن شي را پاسې دی نه چې ګیره سپینه شو بداله بوډاتوب علامت دی دا آثار د بوډاتوب نو بس سپینه ګیره باندې باندې وخت کې زمون خلک لګي هغه کارونه کوي چې کوم د شریعت خلاف دي د اخره کې خو چې ګیره سپینه شو ولک شان د الله بندگی پکار ده او توبه پکار ده اسی ځوانانو لهم نارینو زنانو کشران مشرانو ټول پکار ده خصوصا مشرانو له بیا لازمي پکار ده د الله نافرمانه پریږدي د الله په دین د الله د پیغمبر په طریقو باندې خپل ژوندۍ راوړي نو فرمایي اله الناس دې ناس نه مراد بوډاګان دي او دا اله پای باندې دلیل دی چې بندگی زیات تر مشران دي فرمایي سلورم قسم انسانان هغه نیکان خلق دي او د نیکانو خلقو پړونو کې شیطان وسوسه ورچوي چې کوم نیکان نه دي د دین نه لري دي او نو هغه باندې شیطان څه کوي هم مشران یو خبره کوي غل هغه ځای کې غلا کوي کوم ځای کې چې خزانه د چا سره ایمان محفوظ دی د چا اعمال دي څوک ذکر کوي تلاوت کوي د قرآن څوک صدقه ورکوي څوک نیک کارونه بلاشي دي کوي شیطان دغه په اړه کې وسوسه ورچوي او نیک اعمال ولا خرابوي ایمان وسره دی ایمان او صحیح عقیده ولا خرابوي شیطان مدد کې محنت کوي نه محنت کی لګیا دی نو نیکانو خلکو باندې محنت کوي مو اکثر یو خبره کوو وی د مسلمانان دې ته حکم کوي دروغ هم وایي غلام کوي پلانکې کارونه کوي هغه سیکان او هندوان خلک نه دي ډېر سم خلک دي د یوې لارې خلک دي مونږ وایو که نه وایو دا زموږ عام معاشره کې دغسې ویل کېږي هغه خلک د هغوی سره څه شته نه او دوکه څه دپاره وکړي شیطان یې نه شو څه دپاره دوکه کوي شیطان راغلی ما ورته پسې مسلمان دوکه کوي مسلمان د ګناه په کار اخته کوي مسلمان دا عقیده خرابوي ځکه ده سره سم عقیده ده هغه واسې د شیطان ملګری دی که په غلا کوي او که په نه کوي ټول عمر نیک کارونه وکړي خو چې ایمان ورسره نشته د ده یو عمل هم الله په نس قبول نه دی او نه د نجات ذریعه ګرځي نه د آخرت نه د عذاب نه بچ کیدی شي نه د قبر د عذاب نه بچ کیدی شي محترم زموږ د مسلمان ورکوټ عمل چې هغه دی یو کاڼی دی ضرر والی څیز دی پلسټک ولې نه دی هغه مسلمان سیټ ته کېږي یو پړی پروت دی سیټ دی که ولې چا پکې خپې کونر کړي راونه غورځي میږي د خوږ نشي مړ نشي سیټ دی کې
د اوبو نه دې رالرې کړه او سیټ ته دې کړه واړه واړه اعمال دي په دې هم الله رب العزت بعض وخت کې د نجات اعلان کوي د نجات فیصله کوي موږ تاسو بني اسرائیل واقعات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایتو کې راغلي یو فحاش زنانه ده بېدینه او هغې یو زناور باندې صرف اوبه وڅښلې چې تږي و په هغې باندې اوبه وڅښلې سپی دی یا بل څه زناور دی اوبې پرې وڅښلې الله رب العزت د هغې د نجات لپاره دغه سبب کو ودې فیصله وکړه چې دا ما وبخله الله زندگی پای بدله کړه محترمو عرض مې دا کړو چې په مسلمان باندې شیطان حمله کوي هغه سړی چې هغه سره دین دی په ده باندې شیطان حمله کوي ده ته به وسوسې ورچوي چې کوم سړی د دماغ په خوا نه ورځي هغه د په باندې وسوسه نه ورچوي هغه ته څوک د شیطاني نه کار نه وي بهرحال فرمای د دې ناس نه مراد د کم ناس دی چې کوم مسلمانان صلحا دي نیکان خلک کاغه زنانه دي او که نارینه دي فرمای من الجنة والناس دلته کې ناس نه کوم مراد دي څلور قسمه وشو پنځم به هغه ناس چې کوم مراد شریان انسانان د دې نه مراد هغه شر واله انسان دی چې طالبه چې څنګه شیطانان وسوسه درچي دغه شان دی به دغه شریان انسانان وسوسه ورچي دو کسان به جنګي دو کلی به جنګي دو خاندانونه به جنګي ښځه خاوند به جنګي دا شیطان کارونه نو شیطان هم او بعضی انسانان هم وسوسه ورچي الله رب العزت مونږ او تاسو ته دا خبره په ګوته کړه او دا یې راته وښودله چې زمونږ او ستاسو د دنیا د نقصانونو نجات هم په قرآن کې دی او د آخرت د نقصانونو تاوانونو نجات هغه هم په قرآن کې دی که ځان مونږ د دنیا د تاوان نه بچ کړو په قرآن عمل پکار دی د قرآن تلاوت پکار دی د قرآن زده کول پکار دي د دې بل ته رسول پکار دي په دې باندې خپل مال او جان لګول پکار دي د دې قرآن په ختم باندې خوشحالېدل پکار دي او دارنګې د دې قرآن دپاره داسې محفلونو ته تلل پکار دي دا به زموږ د دنیا فایده هم په دې کې ده د دنیا د آفتونو نه چې بچ کېږي دا قرآن به راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایاتو کې راځي فرمایي چې تاسو یو وخت به راشي په تاسو باندې به فتنې راځي صحابه کرام تپوس کوي د هغې د بچاو به څه طریقې د قرآن په دې باندې عمل کوي دی بچاو په دې باندې به عمل کوي تاسو بچ کېږئ نو قرآن درسونه د دې زده کول هر مسلمان له پکار دي چې دې قرآن زده کړي په ناظره د هر یو څیز خپل حق دی مونږ پلار زوی خواښې انګور پلار او لور خپلو کې لګیا یو ښځه خاوند یو د یو نه ګیله کوي زما حق ادا نه شو بل د بل نه ګیله کوي زما حق نه ادا کوي مونږ باید بعضې خلک بې ځایه چغې وایي چې مونږ له د ازادۍ حق پکار دی حق پکار دی داسې وایي که نه د اسلام نه ازادي غواړي عزتمندو دا خبره یاد ساتئ چې کله مونږ د خپلو بچو صحیح تربیت کوو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لحظ جگر یو پیره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم میاش راغلی وه نو نبی اسلام ته فرمایل چې ای فاطمه وګوره میاش راغلی فاطمه رضی الله تعالی عنها فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها جواب ورنه کسیونه وي په دویم ځل په دریم ځل بیا وفرمایل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې بابا جان زه دا نه غواړم لومبې دوه درې ورځو ته هر سړی ګوري نارینه زنانه ګوري
زما دا اړه نه غواړي چې دې میاشت ته نامحرمه څوک ګوري او زه به ورته وګورم او په یو موقع باندې دواړو نظرونه یو ځای شي په یو څیز باندې ولګي حالانکې دا څه ممنوع نه دي ګناه نه ده خو چا کې چې حیا وي هغه د وړو وړو خبرو خیال ساتي او موږ خلک وایو حیا څه ده او پرده دا زړه صرف پکار ده پرده ډړه پکار ده پرون یو مولانا صاحب بیان کې موږ اورېده ایمان چا ووي چې جی پرده خو ډړه پکار ده ما ورته چې او که نه بیا خو خوراک هم صرف ډړه پکار ده خو بس زړه د خوراک خو ورته په خوله مه خوره که البته حیا پړه کې دن نه وي پرده به چې کوم شریعت کوم حدود ښودلي دي د هغې به عمل کې دې ته پرده وایي نارینه لپاره او د زنانه لپاره د پردې حدود ذکر شوي دا یې اهتمام پکار دی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دومره حیا والا او دومره پردې والا ده د پردې دا علم دی فرمایي چې کله زه وفات شم نو زما جنازه د شپې وباسئ څوک نه ویني نن چې زمونږ د بعضو ځایونو کې په جنازې په کټ باندې د پاس ډولۍ غوندې کې پرته وي او قبنما یو ډانچه بیا پاسه پرته وي خلک پې څادر واچوي دا د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د هغې دلي خواهش و چې داسې زنانه په پرده کې چې هغه پټې پته نه لګي د بدن اندامونه یې نه محفوظېږي چې دی لاس دی دی سر دی دی خپې دي چې دا پته یې نه لګي د مسلمان زنانه او نارینه ته د حیا او د پردې باقاعده حکم شوی دی څنګه چې د مانځه حکم دی د مانځه حکم شته که نه دقه رنګې موږ لمونځ کوو الحمدلله دقه رنګې د حیا او د پردې مې اهتمام شروع کړي زموږ زنانه په پرده کې بعضې مدارس داسې الله دې معفو کړي اکثر بعض ځایونه چې هغې چونکه د علماو په نگرانی کې نه یا تربیت صحیح نه کیږي نو اکثر د پردې پکې اهتمام نه وي موږ د قرآن زده کوو دا خویندې دا میندې دا بچیان چې قرآن زده کوي بچی دې سره پرده په دې قرآن په تعلیماتو باندې عمل کول هم پکار دي او د ټول نه اهم د زنانو لپاره هغه د لمونځ او د ذکر تلاوت سره سره اهم شي هغه پرده ده چې کومه زنانه په پرده کې ده دا به د سلو نورو ګناهونو نه محفوظ شي چې د پردې اهتمام کوي حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پیرا کور موجود ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی صحابي او سره دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور आवाज وکړ تاسو پرده وکړئ ما سره صحابي دی فاطمه رضی الله عنها فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره پسشته نه پردې لپاره سب برقع یا غټ صادر څه نشته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ورته ورکړه دا واله په دې کې پرده وکړه د عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ واقعا احادیث مبارکو کې مذکور ده وی یو موقع باندې دا علوم صحابي دي نظر نه لګېده چې کور ته راتله بیبیانې عرض کوي یا الله رسوله دا خو هسې لیدل نه کوي خیر دی که موږ پرده ونه کړه یا نه کوو نبي اسلام وفرمایل نه دې لیدل نه کوي تاسو خو لیدل کوئ که نه تاسو خو وینئ نو څنګه چې زنانو نارینو نه پکار دي پردو زنانو ته نه ګوري دغه رنګې پردو زنانو نه پکار دي چې پردو نارینو ته نه ګوري د پردې اهتمام پکار دی او کله چې د پردې اهتمام د نظر حفاظت یقینا علماء کرام ذکر کوي چې په هر عمل کې به خوند او لذت مزه به پکې نن چې په اعمالو کې خوند او لذت نشته د هغې غټه وجه دا ده مونږ نارینه پردو زنانو ته ډېر ګورو او پردې زنانه پردو نارینو ته ډېر ګورو او د سترګو داسې هوس او داسې لوږه ده چې دا کرم نه مړېږي چې مونږ تاسو دې اهتمام وکړو
چې کله تربیت کیږي نو بیا الله رب العزت کورونو کې ښکلي دینداره بچي هغه هغوی ته وجود ورکوي هغه دینداري د خپلو مشرانو د عزت د خپل عصمت د خپلې پردې د خپل عزت خیال ساتي او چې کله دین نه دیندار نه تربیت نه کیږي محترم بیا زموږ استادو په کورونو کې الله دې امان راکړي داسې کارونه د داسو خبرونه د داسې موقعونه چې پای کې د انسان عزت دار شي دا قرآن موږ زده کوو او دا موږ وایو الله رب العزت زموږ استادو د دې قرآن دا زده کړه د دنیا او د آخرت د نجات ذریعه وګرځي او پاک پروردګار دې زموږ استادو هر کلی او هر کور دا په دین باندې آباد کړي واخر دعوانا